او دا حدیث مبارک واورئ. دا حدیث درته وایم نو خپله ذمہداري تر سره کوئ. دا حدیث واورئ ایمان به متازه شي، حیران بشئ. امام مسلم امام بخاری متفقن علی حدیث دی، دواړو ذکر کړی. متفقن علی هغه حدیث دی چې بخاری مسلم دواړو کې راغلی. صحابه کرام فرمایي وی چې مونږ ناستو دا واورئ غونه بر باندې ببر شي. وی چې مونږ ناستو یو ځوان راغی نبی علیہ السلام له. حضور مبارک ته فرمایي یا رسول الله مبارک مال د زنا کولو اجازه راکړه. چاته فرمایي امام الانبیاء ته صحابه کرام ناست. دلته خو تاسو چې مسجد کې ناست هم یې بس پوده پکار ده چې ویښ کېنې دا خبرې واورې دا دین دی. حضور مبارک مال د زنا کولو اجازه راکړه. بس صحابه کرام مبارکان چې پر اوچت شو او په دیکو باندې شاته که رایخ که وروستو یې که دا څه وایي حضور مبارک په وړاندې مال زنا اجازه راکړه. حضور مبارک ورته فرمایي پرېږدئ دا کس، پرېږدئ دا کس. تاسو کېنئ ټول صحابه کرام یې کېنول. دغه سړي ته فرمایي دلته راشه بچې راشه. بیخي اذان ترا قریب که چې د ده او رسول الله مبارک په منځ کې بل څوک نه و. دا تربیت طریقه ده. ښه تربیت به داسې کېنه بچې کېناوه ورته وایي بچې یو څو تپوسونه خیر در نه کومه د هغې نه پس به بیا د زنا اجازه په هغې باندې به بیا خبره کوو. ورته شي ښه قربان. او دا عجیبه سړی داسې و چې په هره خبره کې بی وی فدا که ابي و امي. ښه یا رسول الله زما پلار او مور د پستا قربان شي. ښه یا رسول الله خو عمل ته ګوره. ورته وایي چې وایي قربان. ورته وایي بچې دغه خبره دا کومه چې تا وکړه دا ته د خپلې مور په حق کې دا خبره ته برداشت کولی شي چې یو بل کس ماته د ستا د والدې په بابت کې داسې ووایي دی بیا ورته وایي زما مور او پلار د په تا باندې قربان شي. نه شم برداشت کولی. ورته چې ښه دا خبره د خپلې لور په بابت کې برداشت کولی شي. ورته فرمایي نه یا رسول الله نه شم برداشت کولی. ښه ورته همدا خبره چې ته وایي چې مال زنا اجازه راکړه نو زنا خو به ته چا سره کوې نو هغه خو به چا مور خور لور ترور خاله څوک خو به وي که نه. دا خبره د خپل خور په باره کې برداشت کولی شي. ورته یې نه یا رسول الله. ورته فرمای خپل نوسۍ په باره کې برداشت کولی شي. ورته یې نه یا رسول الله. ورته یې خپل پوپی ترور د پلار طرفه هغې په بابت کې ورته یې نه یا رسول الله. خپل خاله د هغې په بابت کې دا خبره برداشت کولی شي. ورته یې نه یا رسول الله. ورته فرمای بچې دا چې ته د کومې زنا اجازه غواړې دا به هم د چا مور د چا خور د چا ترور د چا لور د چا نوسۍ کنه. ورته فرمای او یا رسول الله. صحابه فرمای سر یې ټیټ کړی. حضور مبارک لګیا دی د هغه تربیت. بیا څو ورته فرمای بچې هغه شی بل د پاره هم خوښوه چې کوم څیز ځان د پاره خوښې. هغه شی بل د پاره مه خوښوه بچې چې کوم شی خپل ځان د پاره نه خوښوي. چې ورته فرمایي ښه یا رسول الله زما مور او پلار د پستا قربان شي. او د هغې نه پس حضور مبارک ته پته وه چې دا سړی مؤدب دی. صحابه فرمایي په سینه باندې وله لاس کېښود دلم او 3 دعاګانې ورته وکړې. خدای پاکه د دغه انسان ګناهونه معاف کړي. خدای پاکه زړه یې پاک کړي، زړه یې دغو خیالاتو نه پاک کړي. او 3 نمبر خدای پاکه د دغه انسان د شرمګاه حفاظت وکړي. صحابه کرام فرمایي چې په سینه باندې دا لاس ولله کېښوده او دا 3 دعاګانې ورته وکړې. په مدینه منوره کې دا انسان داسې و چې په ټول عمر باندې په ذهن کې غلط خیال هم چرته نه راغلی. بیا په ټول عمر باندې دغه انسان چرته په ذهن سوچ تصور کې غلط خیال هم چرته بیا نه راغلی چې حضور مبارک دا دعا ورته وکړه او د هغې په سینه باندې لاس کېښود. د مونږ ستاسو خو ډایرکټ ډبول زمونږ تاسو شروع کو په دې ټیم کې نه په طریقه باندې